موږ ته نن سبا د کلاړیانو نمونه معلوم دي، زموږ د بچو ته معلوم دي، او موږ ته مروره چې کینې نو تبه چې ماشاءالله هر سړی د بي بي سي نماینده دی، د ټرمپ دا چل وکړو، پلانکی دا چل وکړو، د خپل پیغمبر تاریخ اول معلوم کړه. نو زما محترمو دا تذکری یادې کوي، دا د خپل زنانو ته وایي، دا د خپل بچو ته دا تذکری وکړي. ځکه زموږ تبلیغ والا دا وایي یاره تاسو کور کې فضایل اعمال تعلیم وکړي، حیات الصحابه وایي چې زموږ دا بچی څه خبر شي. د نبی رسول الله مشر لور زینب ده رضی الله عنها، د ابو العاص بن ربیع په نکاح کې و. دویم لور رقیه ده، دا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په نکاح کې و. چې دغه لور وفات شو د نبی رسول الله، نبی رسول الله عثمان غنی صاحب تخپل بل لور په نکاح کړ چې دا غي نوم حضرت ام کلثوم، ام کلثوم. لیکن د افسوس خبره ده چې دا درې ونه لونه د نبی رسول الله په ژوندانه وفات شوی. اوهو د نارینه اولاد غم هم لیدل نبی رسول الله، مونږ هم وای مونږ غمونه لیدلی، او بیا به ګډې وډې شروع کو، یا الله تاسو لیدلې ما، او بچا باندې چې لږ غم هم راشي نو خلک هم وای دا الله رانی ولې دی. او به غمونه هر غم د الله درانیولو د پاره نه کې، د الله درانیولو د پاره په پیغمبر اسلام ولې رات. دا خو د الله په خو خلکو مصائب راځي، تکلیفونه راځي، مصیبتونه راځي. نو د پیغمبر اسلام درې واده کړي لونه، دا د نبی رسول الله په ژوندانه وفات شوی دي، دو زامن په ماشوموالي وفات شوی دي. یو لور فاطمه بیبي چې د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې و، دا د نبی رسول الله د وفات په وخت کې ژوندۍ و.